سلامونه می واخلای ملګرو په پیښور کې یو ځوان ډیره غټه کارنامه کړې ده جی دا ځوان موږ له اپریشیټ کول پکار دي دا ځوان موږ له پروموټ کول پکار دي او زموږ د ملک چې څومره هم غټ منیجمنت اسټابلیشمنت دی له هم پکار چې دا ځوان چې کوم دی سپورټ کی ځوان څه کار کړی دا ځوان نوم دی قائم حسن چې د یو داسې گاډي جوړ کړی چې هغه په سولر سیستم باندې چلی جی او صرف 200 سی سی انجن دی پکې او ډیر په کم پاور باندې د سولر ډیر کم پاور باندې یا د بجلی صرف په 2 یونټو باندې دا چارج کیږي اور په یو چارج باندې 60 کیلومتر دا گاډي چلیږي او تاسو خپل وایي ک چری دې ځوان سره خواريو کړل شو دې ځوان له سپورټ ورک کړل شو دا ځوان پروموټ کړل شو نو د دنیا داسې گاډي جوړول شي چې په بجلی باندې چلی په سولر سیستم باندې بچلی او د پېټرول چې کوم مافیا په پاکستان کې سرګرم ده نغې نه مونږ خلاصې دي شو بیا د پېټرول ټینشن به انسانانو سره غریبانو سره نوي چې کچره دا گاډي نور هم زیات شو پېښور نوجوان چې کوم دی سولر سیستم ولا گاډي جوړ کړی دی 200 سی سی انجن دی پکې چې دا په بیټریانو باندې هم چلی او په سولر سیستم باندې هم چلی پورا چې کله بیټری تاسو یو ځل فل چارج کړئ نو 60 کیلومتر پورې تاسو په دغه بیټری باندې ټریول کولای شئ ځکه کې د شي کم لیول کم پاور والا بیټریانو پکې کچري د نور پاور سیوا کول شي د 60 په 100 کیلومتر هم تاسو په یو چارج باندې واغلی شئ جی وردا گاډي چې کم د 400 کیجی پورې وزن ځان سره وړي شي ځان سره یو ځینه بل ځی پورې 400 پورې کیجی وزن چې کم دی فلال وړي شي دا کم پاور والا گاډي دی تاسو لمه د ویډیو سٹارټ کیوي کچري دا ځوان صحیح طرح پروموټ کړل شي نو د غټ گاډي هم جوړل شي زیات وزن برداشت کول ولا هم جوړل شي په کم پاور باندې زیات ټریول ولا گاډي هم جوړل شي او بل د دې گاډي ډیره زیات کوالټي دي یو کوالټي خو صرف دا نه چې د صرف په یو چارج باندې 60 کیلومتر چلی او یو ځل چې ته دا چارج کړي نو صرف 3 یونټ د بجلی خوري یی خدا کوالټي د ډیر کم پاور سره دا چارج کیږي او ډیر کم پاور باندې دا زیات ټریول تعالی درکې زیات مایلیج تاسو لدرکې مطلب 60 کیلومتر ډیر غټ مایلیج د چې په 3 یونټ باندې د چارج کیږي او په 3 یونټ باندې تعالی 60 کیلومتر مایلیج درکې نو دا یو ډیر غټ مطلب غټ اچیومنت ته بل د کې بل خبره داره ک چری توس پر روډ باندې رواني او چارج تاسو سره ختم شو او تاسو سره د چارج کولو زم نشته او ریز ده مطلب نورم نشته سولر سیستم د اوم کار یا شپې تر روانه چارج تاسو سره ختم شو نو اس ټینشن نشته د گاډي کې به ته پېټرول واچې په پېټرول باندې هم تخپل منزل مقصود ته رسیدې شي جی لکه مطلب د خبره داره چې صرف په سولر سیستم یا په بجلی باندې نه چلی دی په پېټرول باندې هم د انجن چلی دومره زبردست سیستم پکې د نوجوان چې کم دی قائم حسن کړی دی او د دې گاډي شکل چې کم دی د جیپ په شکل کې د جوړ کړی چې د گاډي شکل د جیپ په شان دی او نوم ولده تندر کې خاو دی جیپ تندر نومي ولا کې خاو دی او راتلونکي ټایم کې کشری دا ځوان غیب نه کړل شو او د سپورټ کړل شو د حکومت د طرف یا بل چا د فاینانشلی سپورټ کړل شو نو د ډیر زیاته فائدہ پاکستان ته ورکول شو کشری دا سي گاډي دی جوړي نو دا فائدہ د پاکستان دشمن ملکونه چې کوم دی خو نه غواړي نو دا سي ډیر ځوانان راوتلی دي د نمخ کې سواد کې او کسروت او چغه په اوبو باندې انجن چلولو هغه بل یو کسروت او چې هغه په ډیر کم پاور باندې په ډیرو کم اوبو باندې هغه بجلی پروډوس کوله د خپل کور د پاره بیا خلک غیب شي یا دغه ډو پته نه لګي چې کم خلاړ شي کم خلاړ نشي نو دې حواله سره تاسو سره لري په کمنټ کې را سره شریک کړئ د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام